بسم الله الرحمن الرحیم. د هدایت النحو د شرح په سلسله کې دا زمونږه 58 نمبر درس دی. مصنف رحمه الله تعالی فرمایی: فصل: التمييز هو نكرة تذكر بعد مقدار من عدد أو كيل أو وزن أو مساحة أو غير ذلك مما فيه إبهام ترفع ذلك الإبهام، نحو عندي 20 درهما وقفيزان برا ومنوان سمنا وجريبان قطنا وعلى التمرة مثلها زبدا. وقد يكون عن غير مقدار، نحو هذا خاتم حديدا وسوار ذهبا وفيه الخفض أكثر. وقد يقع بعد الجملة لرفع الإبهام عن نسبتها، نحو طاب زيد نفسا أو علما أو أبا. دا کوم عبارت چې مونږ ذکر کو نو مصنف رحمه الله تعالی په دې عبارت کې په منصوباتو کې 9 نمبر منصوب ذکر کړی دی او 9 نمبر منصوب دی تمیز. مصنف رحمه الله تعالی د ټولو نړمبه د تمیز تعریف کړی دی او د تمیز تعریف په دې الفاظو سره کړی دی: هو نکرة تذکر بعد مقدار من عدد او کیل او وزن او مساحة او غیر ذلك مما فيه ابهام ترفع ذلك الابهام. خلاصه تدې دا ده چې تمیز دا به مونږه هغې نکرې ته وایو چې دغه نکرات د مقدار نه وروستو ذکر کړی شي، یا تدې نه علاوه هر هغه څیز چې په هغې کې ابهام وي او دغه نکره د هغې څیز نه ابهام لرې کي، نو دغې نکرې ته به مونږه تمیز وایو. تمیز دا به مونږه هغې نکرې ته وایو چې هغه د مقدار نه ابهام او پوشیدګي لري کی، یا د مقدار نه علاوه هر هغه څیز چې په هغې کې ابهام وي، پوشیدګي وي، او دا نکره د هغې څیز نه د ابهام او پوشیدګي لري کی، نو دغې نکرې ته دې ته تمیز وایي. نو ته دې تعریف نه دا خبره معلومه شوه چې تمیز دا به نکره وي، دا د مقدار نه هم وروستو راتلی شي او د مقدار نه علاوه د بل څیز نه وروستو هم راتلی شي. نو د تمیز کار دا دی چې تمیز کم مخکې لفظ دی په هغې کې چې کم ابهام وي، کم پوشیدګي وي، کم پټوالی وي، هغه ترې لرې کوي. نو د کوم څیز نه چې د ابهام لرې کوي، د پوشیدګي او پټوالی ته لرې کوي، دې ته به مونږه ممیز وایو. او د کوم لفظ په ذریعې سره چې د ابهام لرې کیږي، د پوشیدګي لرې کیږي، نو دغې لفظ ته به مونږه تمیز وایو. نو صاحب کتاب وایي: التمییز هو نکرة تذکر بعد مقدار، چې تمیز دا به مونږه هغې نکرې ته وایو تذکرو چې دا ذکر کولی شي بعد مقدار وروستو د مقدار نه. او بیا صاحب کتاب د مقدار مختلف قسمونه ذکر کړي دي. دا من دا د بیان دپاره دی چې د مقدار نه مراد زمونږ څه دی؟ عدد دی، کیل دی، وزن دی، مساحت دی، او دغه شانتې اندازه ده، مقیاس چې ورته وایي. نو مقدار مونږ سره مختلف اقسام دي. یو مونږ سره دی عدد. د عدد په ذریعې سره یو څیز
دا شمارول شي. ډیر سیزونه داسې دي چې هغه د هغې اخیستل او خرڅول دا په شمیر سره کیږي. مثلا کیلې دي، نو کیلې چې څوک خرڅوي یا یې اخلي نو دا شمیرل کیږي، 1 درزن کیلې راکا، 2 درزن کیلې راکا. دغه شانتې کمې انډې دي نو انډې هم دا عددي دي. دویم نمبر مقدار دی کیل. کیل باندې ناپ کول. مخکې زمانه کې چې کله به چا غنم خرڅول یا به جوار خرڅول یا به دا چا اخیستل نو هغوی دپاره به خاص لوښي و. نو په دغې لوښو باندې به دوی دغه غنم او جوار دا به بل له ورکول. نو چې کله به په هغې باندې ورکړل بیا به چې کله وخت راغی واپس به اصولول نو په هغې پیمانه باندې به واپس اخیستل. او په دې زمانه کې هم خاص کر زنانه چې کله یوه زنانه کمې ګاونډۍ بلې زنانه ده هغې له شوده ورکوي، ماسته وله ورکوي، نو هغه یا په پیالۍ باندې ورکوي یا په ګلاس باندې ورکوي یا په یو خاصه پتیله باندې ورکوي. نو دې ته کیل وی. دریم نمبر مقدار دی وزن. او وزن نن سبا خو دا بالکل رایج دی، کم په دکانونو کې، کم د کیلوګانو حساب دی، کم د دړو حساب دی یا د منونو حساب دی. نو دا ټول په وزن کې داخل دی. په مقدار کې 4 نمبر صاحب کتاب ذکر کړی دی مساحت، پیمایش. کمې ځمکې دي نو د ځمکو پیمایش کیږي چې دا 2 جریبه ځمکه ده، دا 2 کناله ځمکه ده، نو دا په مساحت کې داخل دی. او دغه شانتې انسانان چې کم اخیستل او خرڅول کوي نو دا کله کله په اندازې سره هم کوي. نو صاحب کتاب ته دې ټولو وضاحت کړی دی او ته دې مثالونه هم ذکر کړی دي. نو صاحب کتاب وایي چې التمییز هو نکرة، چې تمیز دا نکره ده، تذکر بعد مقدار، چې دا ذکر کولی شي وروستو د مقدار ده. او دغه مقدار څه دی؟ من عدد، عدد دی، کیل دی، وزن دی، مساحت دی. مساحت معنی ده پیمایش. او غیر ذالک، یا تدین علاوه، مما فیه ابهام، چې په هغې کې ابهام وي. نو دغه نکره څه چل کوي؟ ترفع ذالک الابهام، دا نکره دغه ابهام او دا پوشیدگی دا اوچتی دا لري کوي. اوس ته دې وضاحت کوي صاحب کتاب، مثالونه بیانوي. نو ان شاء الله تعالی دا خبره به نوره هم واضحه شي. لومبی مثال ذکر کړی دی عندي 20 درهما، چې زما سره 20 دراهم دی. نو په دې مثال کې دا درهمن دا نکره ده او دا تمیز دی او دی ابهام لري کړی دی د عدد نه. او عدد مونږ سره څه دی؟ 20. که بالفرض زه داسې ووایم چې عندي 20، ما سره 20 دی، نو په دې کې ابهام دی. نو په دې کې ابهام دی چې ما سره 20 څه دي؟ 20 دراهم دي، 20 کتابونه دي، 20 قلمونه دي. نو په دې کې پټوالی دی، ابهام دی پکې. نو چې کله د 20 نه وروستو مونږه درهمن لفظ راوړ نو په 20 کې چې کم ابهامو، کم پوشیدګي وه، کم پټوالی و، نو درهمن د 20 کم عدد دی، ته دې نه دغه ابهام او پټوالی دا لرې کو. نو 20 دې ته به مونږه ممیز وایو. ممیز مطلب دا دی چې ته دې نه پوشیدګي دا لرې کړی شوي ده. او په کم لفظ سره مونږه لرې کړې ده؟ په درهمن سره. نو درهمن ته به مونږه تمیز وایو او درهمن دا نکره دی. نو دا خو د عدد مثالو. دوی مثال ذکر کړی دی وقفیزان برن. قفیزان دا عطف دی په 20 باندې. نو اصل جمله دا ده د 20 درهمن په ځای باندې به مونږه د قفیزان برن راوړو. د عندي تعلق چې څنګه د 20 درهمن سره دی دغه شانتې د قفیزان برن سره دی، د منوان سمنن سره دی او د جریبان قطنن تدې سره هم دی. نو مونږ به د 20 درهمن په ځای باندې قفیزان برن راوړو. نو جمله به داسې شي چې عندي قفیزان برن،
چې ما سره 2 قفیزه غنم دي. قفیز دا د عربو د یوې پیمانې نوم دی. نو که زه داسې ویم چې ما سره 2 قفیزه دي، نو په دې کې اوس ابهام دی، په دې کې پوشیدګي ده چې دا 2 قفیزه ما سره د څه دي؟ د غنمو دي، د جوارو دي، د لوبیاو دي، یا د دې نه علاوه د یو بل څیز دی. نو په دې کې ابهام و. نو د برن ته د قفیزانې نه ابهام او پوشیدګي لرې کړه چې دا 2 قفیزه دا د غنمو دي. نو دا برن دا نکره ده او دې ته به مونږه تمیز وایو. تمیز به ورته ولې وایو؟ ځکه چې دې د قفیزانې ته دې نه څه لرې کړی دی؟ ابهام یې لرې کړی دی. دریم مثال دی منوانې سمنن. نو دا په اصل کې دا جمله ده عندي منوانې سمنن، او دا د وزن مثال دی. عندي قفیزان برن دا د کیل مثالو، او عندي منوانې سمنن چې ما سره 2 منه غوړي دي، نو دا د وزن مثال دی. نو که زه بالفرض داسې ویم چې عندي منوانې زما سره 2 منه دي، نو په دې کې ابهام دی چې دا 2 منه دا د څه څیزونو دي. نو سمنن دې د منوانې نه د ابهام او د پوشیدګي لرې کړه، نو د سمنن دې ته به مونږه تمیز وایو. او څلورم مثال دی عندي جریبان قطنن چې ما سره 2 جریبه مالوچ دي. نو جریب دا د مساحت او د پیمایش مثال دی. نو په دې کې هم ابهام دی چې دا 2 جریبه کومه ځمکه ده، نو په دې باندې ما څه کرلی دي؟ په دې باندې ما غنم کرلی دي، جوار مې پې کرلی دي، او که مالوچ مې پې کرلی دي. نو قطنن د لفظ د جریبانې کې چې کوم ابهامو، نو دا ابهام دای ختم کو، لہذا د قطنن دې ته به مونږه تمیز وایو، ځکه چې د جریبانې ته دې نه ابهام او پوشیدګي دای لرې کړې ده. او اخرنی مثال صاحب کتاب ذکر کړی دی وعلى التمرة مثلها زبدن یا زبدن، چې په کجور باندې د هغې په مثل باندې کوچ دی. زبدن مکن، او په پښتو کې ته مونږه کوچ وایو چې په کجوره باندې د هغې برابر کوچ دی. عربو که به چې کله یو میلمه راغی، نو د هغې میلمستیا به یې داسې کوله چې کم کجوره ده، نو په هغې باندې به یې ورته کم مکن او کوچ دی، نو دا به یې ورته ایښوی و. نو دا د اندازې مثال دی. وعلى التمرة مثلها زبدن چې په کجوره باندې د هغې په مثل دی. نو په دې کې اوس ابهام دی چې د هغې په مثل باندې څه دي؟ نو د زبدن دی دغه ابهام او دا پوشیدګي لرې کړه، نو د زبدن ته به مونږه تمیز وایو. نو دلته د زبدن ابهام لرې کړی دی د اندازې نه او د مقیاس نه. نو دې ځای پورې چې دا کم سبق مونږ ووایو، ته دې خلاصه دا وه چې دلته کم تمیز دی، نو دا دې تمیز د مقدار نه ابهام لرې کړی دی. او د مقدار مونږه مختلف مثالونه وویل. عندي 20 درهما دا د عدد مثالو. عندي قفیزان برن دا د کیل مثالو. عندي منوان سمنن دا د وزن مثالو. عندي جریبان قطنن دا د مساحت او د پیمایش مثالو. او وعلى التمرة مثلها زبدن دا د مقیاس او د اندازې مثالو. او که تاسو په دې مثالونو باندې غور وکئ، نو دا درهمن، برن، سمنن، قطنن او زبدن دا تمیز دی، او دا ټول نکیری دی او څه دي؟ منصوب دی. بیا صاحب کتاب فرمایی وقد يكون عن غیر مقدار نحو هذا خاتم حديدا وسوار ذهبا. دی جمله کې صاحب کتاب دا خبره ذکر کوي چې څنګه تمیز د مقدار نه ابهام او پوشیدګي لري کوي، نو دغه شانتي تمیز کله نا کله د غیر مقدار نه د هغې نه هم ابهام او پوشیدګي دا لري کوي.
نو تدې مثال ذکر کړی دی هذا خاتم حدیدن چې دا ګوتما دا د اوسپنې ده. نو دلته که زه داسې ویمه چې هذا خاتمون دا ګوتمه ده، نو اوس په دې کې ابهام دی چې دا ګوتما دا د اوسپنې ده، که دا د سونې ده، که دا د چاندي ده، نو په دې ټولو کې ابهام دی. خو چې کله مونږه د خاتم سره حدید لفظ راوړ، نو د حدید په دې خاتم کې چې کم ابهامو، نو دا ابهام دای ختم کو. او دا کم خاتم دی نو دا مقدار نه دی، بلکې دا د یو څیز نوم دی. دا د ګوتمې ته په عربی کې څه وایي؟ خاتم وایي. نو دلته د حدیدن ابهام لرې کړی دی د خاتم نه، خو خاتم دا مقدار نه دی. او دویم مثال ذکر کړی دی وسوار ذهبا، یعنی هذا سوار ذهبا چې دا د سونې بنګړی دی. نو دلته د ذهبن د سوار نه ابهام او پوشیدګي لرې کړې ده، خو دا سوار دا مقدار نه دی، بلکې دا د یو څیز نوم دی، کم بنګړی دی. نو دې ته په عربی کې سوار وایي او په اردو کې ورته کنګن وایي. نو هذا سوار ذهبن، د ذهبن د سوار نه ابهام او پوشیدګي لرې کړې ده. نو دویمه خبره صاحب کتاب دا وکړه چې کله کله تمیز د غیر مقدار نه هم ابهام لري کوي، او د دوه مثالونو په ذریعه سره د هغې وضاحت وکړو. او بیا یو اهمه خبره کوي وفيه الخفض اکثر، په دې صورت کې چې کله تمیز د غیر مقدار نه ابهام لري کوي، نو په دې صورت کې اکثر دا تمیز دا مجرور وي. په دې صورت کې تمیز دا اکثر سوي مجرور وي، یعنی دا د مضاف د پاره مضافله جوړیږي. یعنی دا سی ویل هذا خاتم حدید او هذا سوار ذهب. نو دا خو دویمه خبره صاحب کتاب وکړه. بیا اخرنۍ خبره دا کوي وقد يقع بعد الجمله لرفع الابهام عن نسبتها نحو طاب زید نفسا او علما او ابا. تدین مخکې چې صاحب کتاب دا کومې خبرې ذکر کړي، نو په دې کې هغه مثالونه و چې په هغې کې تمیز د مفرد نه ابهام لري کوي. بیا دغه مفرد عام و، خو که دغه مفرد مقدار وي او که دغه مفرد غیر مقدار وي. او دلته صاحب کتاب دا خبره کوي چې څنګه دا تمیز دا د مفرد نه ابهام لري کوي، نو دغه شانتې کله کله دا تمیز چې په جمله کې کم ابهام وي، نو ته دغه جملې نه هم ابهام لري کوي. نو فرمایي وقد يقع التمیز بعد الجمله، چې کله کله تمیز دا د جملې نه وروستو راځي لرفع الابهام عن نسبتها، په دغه جملې په نسبت کې چې کم ابهام وي، نو دغه ابهام لري کوي. یعنی د فعل چې کم نسبت فاعل ته شوی دی په دې کې ابهام وي، نو دغه ابهام ختمي. یا د فعل چې کم نسبت مفعول به ته شوی دی او په هغې کې کم ابهام او پټوالی وي، نو دا تمیز دغه ابهام لرې کوي. لکه مثال ورکړی دی طاب زید نفسا، چې زید ښه دی د څه په اعتبار سره؟ نو نفسا ته دې تمیز دی چې زید ښه دی د نفس په اعتبار سره. نو طاب زیدون په دې جمله کې ابهام دی. د طاب کم نسبت چې فاعل ته شوی دی زید ته، په دې کې ابهام دی چې زید ښه شو، خو د څه په اعتبار سره ښه دی؟ آیا زید د نفس په اعتبار سره ښه دی، د علم په اعتبار سره ښه دی، یا د پلار کېدلو په اعتبار سره ښه دی، یا د زید پلار ښه دی؟ نو د نفسا د طاب زیدون په نسبت کې چې کم ابهامو، نو دغه ابهام ختم کو چې زید ښه دی د نفس په اعتبار سره. یا طاب زیدون نه بعد مونږ علمن ذکر کو، نو بیا علمن تمیز دی د زید دپاره چې زید ښه دی د علم په اعتبار سره. یا مونږ د نفسن او د علمن په ځای باندې ابن ذکر کو چې زید ښه دی د پلار کېدلو په اعتبار سره، یعنی زید په خپله ښه پلار دی. یا ته زید چې کم پلار دی نو هغه د نورو پلارانو په نسبت باندې ډیر زیات ښه دی. نو دا نفسن او علمن او ابن، نو دا درې مثالونه جوړیږي. یعنی طاب زید نفسن دا یو مثال دی، طاب زید علمن دا بل مثال دی، او طاب زید ابن دا دریم مثال دی. نو دا کم
سبق مونږ ووایو ته دې خلاصه دا وه چې تمیز دا به مونږ هغې نکرې ته وایو چې دا د مقدار نه وروستو ذکر کولی شي. د دې دپاره چې دا تمیز ته د مقدار نه ابهام او پوشیدګي لرې کړي. او دغه شانتې دا تمیز دا د هر هغه څیز نه وروستو هم ذکر کولی شي چې هغه مقدار نه وي خو په هغې کې ابهام وي، نو دغه تمیز د هغې څیز کې چې کم ابهام وي او پټوالی وي نو دا ترې لرې کوي. اوس راځو مونږه ته د عبارت ترجمې له او دا کم اهم ترکیبونه دي، نو انشاءالله تعالی دغه ترکیبونه دا به هم مونږه ذکر کوو. نو مصنف فرمایي التمیز هو نکرة تذکر بعد مقدار، چې تمیز دا هغه نکره ده چې دا ذکر کولی شي د مقدار نه وروستو، او دا من بیا بیانیه ده چې دا مقدار عام دی، خوا که دا عدد وي، که کیل وي، که وزن وي، که پیمایش وي او غیر ذالکه، یا تدین علاوه مما فيه، تدین علاوه هر هغه څیز وي فيه ابهامون چې په هغې کې ابهام وي، نو دا نکره څه چل کوي؟ ترفع ذلك الابهام، دا دغه ابهام لري کوي. او دا خبرې هم مونږه وضاحت وکړو چې د کوم څیز نه ابهام لري کوي نو هغې څیز ته به مونږه ممیز ووایو، او په دې کم لفظ په ذریعې سره د کومې نکرې په ذریعې سره چې دا ابهام لري کیږي نو دې ته تمیز وایي. په دې جمله کې دا نکرتون دا موصوف دی، او دا تذکر بعد مقدار دا جمله فعلیه دا ولا صفت جوړیږي. او ته دې په باره کې قاعده مخکې هم مونږه ذکر کړې وه چې کله د نکرې نه وروستو فعل راشي نو عام طور باندې دا نکره دا موصوف جوړیږي او دا جمله فعلیه دا ولا صفت جوړیږي. نو دلته هم نکره دا نکره ده او ته دې نه وروستو چې دا کومه جمله راغلې ده نو دا فعل دی، لہذا نکرتون موصوف دی، او دا تذکر بعد مقدار دا جمله ولا صفت دی. من عدد او کیل، د کیل، د وزن، د مساحت او د غیر ذالک ته دې ټولو عطف دی په عدد باندې. نو څنګه چې عدد مجرور دی د من د وجې نه، نو دغه شانتې دا کیل، وزن، مساحت او غیر ذالک دا هم مجرور دی د من جار د وجې نه. ترفع ذلك الابهام، فترفعو کی هي ضمیر مستتر دی او هغه هي ضمیر راجع دی نکرې طرف ته. نو تقدیری عبارت دا دی چې ترفع نکرة ذلك الابهام، چې نکره دغه ابهام او پټواله دا ختمی. نحو عندي 20 درهما، عندي مضاف مضاف الیه دا خبر مقدم دی. ظرف او جار مجرور دا چې کله د جملې په شروع کې راشي نو دا عام طور باندې خبر مقدم جوړیږي. نو عندي دا مضاف مضاف الیه دا خبر مقدم دی. 20 نو چونکې په 20 کې ابهام دی نو موږ به دې ته څه وایو؟ ممیز به وایو، ځکه چې درهمن ته دې نه دا ابهام لرې کړی دی، او د کوم څیز نه چې دا ابهام لرې کیږي نو دې ته به څه وایو؟ ممیز به وایو. 20 دا مرفوع دی په وو سره، دا مونږ ویلو چې د جمع مذکر سالم او د 20 نه واله تر د 90 پورې دا کمې دهایانې دي، او دغه شانتې اولو نو ته دې حالت رفعي به وو سره وي، حالت نسبي او حالت جری به په یا ما قبل کسرې سره وي. نو دلته دا چونکې په حالت رفعي کې دی د خبر دپاره مبتدا جوړیږي او مبتدا مرفوع وي، نو دا مرفوع دی په وو سره. نو 20 ممیز دی او درهمن منصوب دی په فتحې سره، دا ولې تمیز دی. نو ممیز تمیز دا مبتدای مؤخر دی د عندي خبرې مقدم دپاره. وقفیزان برن، نو دا موږ مخکې ویل چې دا قفیزان برن دا عطف دی په 20 درهمن باندې. نو موږ به د 20 درهمن له عندي راوړو، نو عندي د 20 درهمن په ځای باندې به قفیزان برن راوړو، نو جمله به داسې شي چې عندي قفیزان برن. نو عندي دا خبر مقدم دی او قفیزان برن دا ولا مبتدای مؤخر دی. قفیزان ممیز دی او برن دا ولا تمیز دی، او قفیزان دا مرفوع دی په الف سره ځکه چې دا تثنیه ده. او درې مثال عندي منوان سمنن، دغه شانتي ترکیب دی.
عندي خبر مقدم، او منواني دا ممیز، او سمنا تمیز دا مبتدای مؤخر دی، او عندي جریبان قطنا تدی ترکیب هم دغه شانتی دی. وعلى التمرة مثلها زبدا، على التمرة دا جار مجرور دا خبر مقدم دی، او مثلها دا ممیز دی، او دا زبدا دا ولا تمیز دی، نو دا مبتدای مؤخر دی. وقد يكون عن غیر مقدار، او کله کله دا تمیز دا ابهام لري کوي د غیر مقدار نه. مخکې مثالونه د مقدارو، او صاحب کتاب دلته سوی چې کله کله دا تمیز دا ابهام لري کوي د غیر مقدار نه. لکه هذا خاتم حدیدا، نو دلته ابهام لري کړی دی د خاتم نه، او دا خاتم دا مقدار نه دی. او دغه شانتي سوار ذهبن کې دا ذهبن دی ابهام لري کړی دی د سوار نه، خو دا سوار دا مقدار نه دی. یکونو فعل ناقص دی، او هو ضمیر پدې کې اسم دی. او عن غیر مقدار دا جار مجرور دا ولا خبر دی. او هذا خاتم حدیدا، هذا مرفوع محلا دا مبتدا دا، خاتم دا ممیز دی، او حدیدا دا ولا تمیز دی، نو دا خبر دی. او سوار ذهبن تدی عطب دی په خاتم حدیدا باندې، نو اصل عبارت دا دی هذا سوار ذهبا، نو هذا مبتدا، او سوار ذهبا دا ممیز تمیز دا ولا خبر دی. وفيه الخفض اکثر، دا فيه جار مجرور دا متعلق دی په اکثرو پوری، نو الخفض مرفوع دی په ضمه سره دا مبتدا ده، او دا اکثرو دا ولا خبر دی، او دواړه مرفوع دی په ضمه سره. وقد يقع بعد الجملة لرفع الابهام عن نسبتها، او کله کله دا تمیز دا واقع وي وروستو د جملې نه تدې دپاره چې د جملې په دې نسبت کې چې کوم ابهام دی، نو دغه ابهام دا لري کوي. لکه طاب زید نفسا، نو طاب دا فعل، او زید مرفوع دی په ضمه سره دا ولا فاعل، او دا ممیز دی. او نفسا د کم نسبت دی، نو تدې نه ابهام لري کړل، نو نفسا دا تمیز دی. دغه شانتي دا علما او د ابن عطب دی په نفسا باندې، یعنی طاب زید علما او طاب زید ابن، نو ابن دا تمیز دی، او دا په دې جملې کې چې کوم ابهام دی، نو دا ابهام دا لري کړی دی. نو تدې ځای پورې کوم وم نمبر منصوب دی، نو دا غي تفصیلات دا سر ته ورسېدل. وم نمبر منصوب دا مونږه تمیز ذکر کو، څنګه چې حال منصوب وي او مفاعیل خمسه منصوب وي، نو دغه شانتې په اکثر حالتونو کې تمیز دا هم منصوب وي، او تمیز دا نکره وي، دا ابهام لري کوي د مقدار نه هم، او د غیر مقدار نه هم، دغه شانتې د مفرد نه هم، او د جملې نه هم. په جملې چې کم نسبت دی په دې کې چې کم ابهام وي، نو دا تمیز دغه ابهام دا لري کوي او ختمه. ان شاء الله تعالی کم آینده درس دی، نو الله پاک په توفیق او په فضل سره به مونږه اتم نمبر منصوب ذکر کو، او اتم نمبر منصوب صاحب کتاب مستثنا ذکر کوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.